السلام علیکم ملګرو، تاثیرناک بیټانای ملګرو د پاکستان نوی چیف جسټس قاضي فایز عیسی حلف واخیستلی. ملګرو د لنډه خبرو سره تاسو سره دا معلومات شریکوم. ټیم ډېر نه ضایع کوم. ملګرو اول راځو د حلف بردارۍ تقریب ته. ملګرو چیف جسټس قاضي فایز عیسی د صدر مملکت اف پاکستان عارف الوی نه د پاکستان 29 چیف جسټس حلف واخیستلی. د حلف بردارۍ تقریب شه نگران وزیر اعظم، نگران وزرا، وزیر اعلی، سینیر عسکري قیادت، ججز او وکلا او نورو غټو خلکو په دې تقریب شه شرکت کړی و. اوس راځو ملګرو نوی چیف جسټس څوک ته. نوی چیف جسټس 26 اکتوبر 1959 په کویټه شه پیدا شوی ده. د پلار قاضي محمد عیسی د قائد اعظم ډیر نږدې ملګری و او د نیکه پاکستان آزادولو نه مخکې د کالات وزیر اعظم هم و. یعنی د پاکستان آزادولو نه مخکې د نیکه د کالات وزیر اعظم تیر شوی ده. نو چیف جسټس 5 اگست 2009 شه د بلوچستان های کورټ چیف جسټس مقرر شو. یعنی 5 اگست 2009 شه د های کورټ د بلوچستان های کورټ چیف جسټس مقرر شو او بیا 5 ستمبر 2014 باندې د پاکستان سپریم کورټ جج مقرر شو. یعنی دای 5 ستمبر 2014 د سپریم کورټ ته راغله ده او اوس نن د سپریم کورټ نوی چیف جسټس مقرر شو. ملګرو نوی چیف جسټس ته ډیر غټ چیلنجونه مخ ته پراته دي، لکه څرنګه د پاکستان سیاسي صورتحال شه د عدالت او وقار بحال کول، سپریم کورټ ججانو ته ترمنځ اختلاف ختمول، په سپریم کورټ شه کوم مقدمات پراته دي او په عدالت باندې بوج پروت ده، دا بوج کمول، ختمول، بینچز تشکیلول، مقدمات مقررول وغیره وغیره ډیر چیلنجونه مخ ته پراته دي. نوی چیف جسټس ملګرو چې کوم دور دا ډیر لنډ دور دی به 25 اکتوبر 2024 ته ریټایر کیږي. یعنی د عهدې مدت چې کوم دغه به ختمیږي. نو ملګرو مخته به ګورو چې آیا دا نوی چیف جسټس چې کوم د قاضي فایز عیسی دا به آیا د پاکستان معاشي سیاسي صورتحال چې آیا د جج د سپریم کورټ آیا د مخه ونیسي، آیا د به نور انصاف دروازې موږ دپاره بلند کړي، آیا خلاصې به کړي، آیا ازادې به کړي. نو ملګرو مخته به ګورو چې آیا د عمر عطا بندیال غوندې په شان دی ده یا آیا عمر عطا بندیال نه دی یو څو قدمه مخکې ده.